نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر صدق الله العظيم. محترم اوریدونکو دا د ذوالقعدې میاشت شروع ده او یو ورځ دوه بعد به د ذوالحجې میاشت شروع کیږي. د ذوالحجې د میاشتې لسمې ته یوم النحر ویلی شي. دا د اختر او د قربانۍ ورځ وي. دا لس ورځې دا ډېر انتهایی د فضیلت حامل دي او ډېر اهم دي او دومره اهمیت دی چې رب کریم په قرآن عظیم کې په قسم خوړلی دی. ولیال عشر، الله فرمایي زما دې په دې لسو ورځو باندې قسم وي. نو چې کله یو معتبر انسان په یو شي باندې قسم خوري خلقو ته پته لګي چې یاره دا ډېر انتهایی د اهمیت دی. لیکن کله چې الله جل جلاله قسم خوړلی دی نو د الله جل جلاله د قسم نه وروستو دا نور هم د اهمیت حامل دی. د دې وجې نه کله چې ذوالحجه شروع شي نو یو اهم شی دا دی چې کم خلق د قربانۍ اراده لري، قرباني اغستی یا نی اغستی، دغه دپاره مستحب دا دی چې هغه ویښته نه اخلي، هغه نکونه نه کټ کوي، کم چې زاید څیزونه دي هغه نه کټ کوي، د هغې نه بعد یو پابندي په ځان باندې ولګوي. او بیا نبی علیه السلام فرمایي ما من احب الى الله ان يتعبد له فيها من عشر ذي الحجه. وی الله جل جلاله ته د دې لسمې ذوالحجې نه محبوبې ورځې د عبادت لپاره نور نشته. دا لس ذوالحجې د شپې ورځې د الله جل جلاله ته د عبادت په لحاظ سره ډېر محبوبې دي او دومره محبوبې دي. نبی علیه السلام فرمایي يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة. یو سړی په دې کې یو ورځ روژه ونیسي الله جل جلاله دی انسان له د یو کال د روژو اجر ثواب ورکوي. نو په دې کې 9 ورځې دي، نو چې کله تا 9 روژې ونیولې تا ته د 9 کالو نفلي روژو اجر ثواب میلاویږي. وقیام كل لیلة منها بقیام لیلة القدر. او چې په دې شپو کې د عبادت وکړو، راپاسې دي، تهجد دې وکړو، ذکر و اذکار دې وکړو، په دې شپه کې الله ته قیام اللیل دې وکړو، نو په دې یو شپه الله تعالی دومره ثواب درکوي لکه څنګه چې په لیلة القدر باندې ورکوي. الله فرمایي لیلة القدر خیر من 1000 شهر. هغه د 83 کالو نه سوا عبادت اجر ثواب هغې باندې الله ورکوي. نو چې کله 9 شپې د عبادت وکړو او په یو شپه ته 83 کالو عبادت اجر ثواب میلاویږي نو غټه خبره ده. نو چونکې دا ورځ ډېر انتهایی اهمیت واله دي ثواب په لحاظ سره. د ورځې د دې روژه نیول هغه د کال د روژو برابر ده او د شپې د دې عبادت کول هغه داسې ده لکه سړی چې په لیلة القدر کې پاسې عبادت وکړي. بعض علماء کرام فرمایي لیلة القدر کې لا شک دی چې په 21 ده یا په 23 ده یا په 25 ده یا په 27 ده. او دلته د نبی علیه السلام صریح حدیث دی چې عبادت دې وکړو نو بس دومره اجر ثواب به ته میلاویږي. نو په دې لحاظ سره ډېر انتهایی اهمیت واله ده. او بیا 9 ورځ هغه ډېر انتهایی د اهمیت ده، ځکه نبی علیه السلام مبارک فرمایي احتسب علی الله ان یکفر سنة الذي قبله وسنة التي بعده. چې الله جل جلاله د عرفې د ورځ روژه چې کومه ده د 9مې ورځې که هغه د چا چې 9مې په کوم ملک کې د هغې ملک په لحاظ سره به حسابېږي، د حج والا سره به دا نه حسابوئ. زمونږ خلق اکثر د حج والا سره حساب کې نه. زمونږ ملک کې کله اعلان وشو 9مه ورځ زمونږ خپله ده، 9مه زمونږ دپاره یوم عرفه ده. نو که په دغه یوم عرفه ته روژه ونیوله نو الله جل جلاله پې ستا د یو کال مخکني ګناهونه معاف کوي او د یو کال وروستني ګناهونه پې الله جل جلاله ستا معاف کوي. نو دا 10 ذوالحجه دا د عبادت لپاره د ډېر فضیلت ده،
نبی علیہ السلام فرمای احب الی الله الله ته ډیر محبوبه ده انتهایی زیاته محبوبه ده او دویمه ده چې په دې باندې الله جل جلاله په یو روزه د یو کال اجر ثواب ورکوي د شپې ودرې دی د لیلة القدر برابر اجر ثواب درکوي نو دا ځای کول نه دي پکارو په دې کې د الله عبادت ښه انتهایی زیات کول پکار دي چې الله توفیق ورکړي روزې په خپل نیول پکار دي خپل زنانو ته ویل پکار دي زنانه په دې کې حارس نه کوي هغه د روزو ډېر اهتمام کوي خپل زنانو کې ترغیب چلول پکار دي چې هغه دا مخکې نه چې کوم دی هغه د هغې دپاره تیاري وکړي دا نوکونه اغوستل ویښته واړه کول دا مستحب دي لازم نه دي چې الله توفیق ورکړی قرباني کې د قرباني ارادې هغه د ویښتم نالي نوکونه دیم نالي هغه چا واغستو نو دومره غټ ګناه پکې نشته هغه د چا د څلوېښتو ورځو نه سوا شي بیا د هغه دپاره لازم نه ده چې هغه خپل ویښته والي وما علینا الا البلاغ